بسم الله الرحمن الرحیم. دې سات کې مونږ سره مفتی مولانا مراد صاحب چې دی هغه ناست دی. د ده نه به مونږ یو تپوس کوو. نن سبا دا خبره ډیره مشهوره شوې ده. هر څوک دا خبره کوي چې یاره مونږ ته په قرآن مجید کې ویښته چې دی هغه مونږ ته میلاویږي، او د هغې ویښته باره کې هغې دا وایي چې دا د حضور صلی الله علیه وسلم ویښته دی. نو آیا مونږ د ده نه دا تپوس کوو چې یاره د دې ویښته باره کې چې دی نو دې لږ وضاحت وکړي دې خلکو ته چې د خلکو دا کانسیپټ چې دی هغه په دې خبره باندې کلیر شي چې آیا دا ویښته څنګه راځي یا څه حساب دی د دې. نو مفتی صاحب تاسو په دې باندې لږ وضاحت وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد. تاسو چې څنګه سوال وکړو د دې په باره کې مختلف خلک سوالونه کی، او دا خبره نن سبا مشهوره شوې ده چې د قرآن مجید په مختلف صورتونو کې یو ویښته هغوی د خلکو ته میلاویږي، او خلک دا وایي چې دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ویښته دی، او دا چې چا سره وي نو هغه کس ته به مرض نه لاحق کیږي. نو دا خبره ځان سره واضحه کې او په دې خبره باندې ځان پوهه کې چې د قرآن مجید تلاوت په دوران کې یا د قرآن مجید د چاپ کولو په دوران کې یا په څه صورت باندې انسان نه دا ویښته کیدی شي ورتاو شوي یا د هوا په صورت کې راغلی، هر داسې صورت ممکن دی چې دا قرآن مجید ته دا ویښته راغلی. لہذا دا خبره کول چې دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ویښته دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات مبارک باندې یو حمله کول دی. لہذا د داسې خبرو نه ځان لرې ساتل پکار دی، او دا خبره اوس نه ده مشهوره بلکې دا خبره ډیر د مخکې نه را روانه ده. په دې باندې د مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوري رحمت الله علیه د نن تقریبا 40 سال مخکې مفصل فتوا ورکړله چې لہذا فتاوی رحیمیه کې چې لہذا د دې ویښته هیڅ حیثیت نشته، او دا خبره واضحه ده چې قرآن حدیث کې د دې په باره کې هیڅ هم نه دی راغلی چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ویښته به قرآن مجید کې تاسو ته میلاویږي یا دا چې ځان سره څوک وساتي نو هغه به چې کوم دی بیماریږي نه. نو لہذا د دې خبرې تشهیر کول خلکو ته دا ویل دا انتهایی د جهالت خبره ده، او لہذا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باره کې داسې خبرې خورول دا انتهایی جهالت دی. نو د داسې خبرو نه موږ په خپل هم ځان وساتو، او چې نور څوک تپوس کي نو هغوی ته موږ دا ووایو چې د داسې خبرو کې مشغولېدل نه دي پکار، او د دې نه ځان لرې ساتل پکار دي. قرآن حدیث کې د دې هیڅ خبره نشته چې داسې څه ویښته به میلاویږي او هغه به د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ویښته وي. لہذا په دې خبره باندې موږ ځان پوهه کړو. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.